برزخی حیات د قبر حیات او ژوند په باره کې څه خبره کړې وه. څه تفصیلات ما تېره جمعه د مقدمې او د تمهید په دور باندې ستاسو په وړاندې عرض کړي وو. دغه ټولو خبرو خلاصو نچوړ دا و چې زموږ عقیده دا ده نبي علیه الصلاة والسلام باندې دنیا کې مرګ راغلی دی. د دنیایي مرګ منکر هغه محترمو زموږ په نسبت باندې کافر دی. ځکه محترمو د هر یو انسان لپاره د هر یو ساو ذایقې والا لپاره انسان والا لپاره د مرګ ذایقه څکل دا پر ضروري دي. د قرآن مجید او د حدیث مبارکه او د نصوص قطعیو نه ثابت دي. دویم نمبر ما دا عرض کړی و چې د مرګ نه وروسته په خپل قبر مبارک کې روزه مبارک کې نبي علیه الصلاة والسلام ته یو قسم حیات حاصل دی. دغه حیات دنیایي ژوند او حیات ختم شوی دی. دویم حیات چې ورته ویل کېږي د برزخ ژوند او زندګي، هغې کې د اهلسنت والجماعت راجح مسلک او موقف دا دی چې روح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعلی علیین کې دی او جسم مبارک د نبي علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې په روضه مبارک کې دی. د دې روح او جسم په خپل منځ کې یو تعلق دی. دغه تعلق موږ ویلو چې د عامو انسانانو هم وي، لیکن دا درجه به درجه وي. د انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات هغه کامل اکمل وي، بیا په دې پسې درجه شهدای کرام وي، په دې پسې بیا د صالحان وي او په دې پسې بیا د عامو انسانانو وي. یعنی د انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات دغه ژوند او زندګي دا قوي وي، کامل وي، اکمل وي. د هغوی د برزخ دغه ژوند د دنیا د ژوند نه غوره وي. محترمو زموږ د دغې سره عقیده ده د نبي علیه الصلاة والسلام روضې مبارکې ته چې یو څوک ورشي درود السلام ولولي، نبي علیه الصلاة والسلام یې په ذات کې خود اوري سما کوي او کوم چې د لرې نه ولوستی شي زندګي ملاو ده هغې نه به انکار صحیح ده. یوه ډله راپاڅېده، هغوی ویل نبي علیه الصلاة والسلام ته د دې ځینه چغې لګول د هر ځای نه اوري. بله ډله راپاڅېده ویل موږ روضې مبارکې ته چې نږدې ورشي هلته یې نه اوري. اوس دا دواړه د یو بل سره د ضد شکار وو. موږ ویل نه، د اهلسنت والجماعت موقف او عقیده دا وه د لرې نه به ذات خود نه اوري، هغه د فرشتو په ذریعې نبي علیه الصلاة والسلام ته رسولی کېږي. من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته ان الله حرم على الارض. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغوني من امتی السلام. د لرې نه فرشتې رسېدلی نه خود به خود نه اوري. او دا ګزارېده ده یو انسان دنیایي ژوند کې مې د لرې نه دیوانه اواز نه شي اورېدی، د لرې او نږدې نه یو شان اورېدل دا دغه صفت د بنده دا صفت کله هم نه شي کېدی. یو څوک چې د الله سره په دې صفت کې بنده شریک کوي چې دا بنده هم د لرې او نږدې نه که مړي که ژوند دی دنیا کې که برزخ کې دا اوري د دغه شي کېدی. او محترمو تېره جمعه ما دې حوالې سره تفصیلات ذکر کړي وو، زه هغې باندې یو څه دلایل تاسو ته وایم، خو د هغې نه مخکې راځم. نن سبا محترمو تاسو که وګورئ څومره خلک چې زموږ په دین عقیده باندې حملاور دي، هغوی د عقل په بنیاد باندې د خلکو د ګمراه کولو کوشش کوي. او دا عقلي وسوسې ما تېره جمعه تاسو ته شاید ویلي وو. عقلي وسوسې حکیم الامت حضرت شباني تحویل صاحب رحمه الله فرمایي عقلي اعتراضات که څومره مضبوط شي او قوي شي پر دې لپاره ټول خامخا وي. امام رازي رحمه الله هم تاسو اورېدلی دا د عقلیاتو په بنیاد کې د ده مثل نشته دی. د ده نه وروسته د ده مثل د عقلیاتو په بنیاد کې په میدان کې نه دی راغلی. شیطان ورته راغی د زمګلت په وخت کې ویل تا سره دا موجود څه دلیل دی؟ امام رازي ورته دلیل پېښ کړو. شیطان شروع شو د امام رازي دلیل یې مات کړ چې د امام رازي غوندې کې سړي دلیل ماتوي د زما ستا څه حیثیت دی چې زما ستا دلیل په د امام رازي مخې ته وچلي د شیطان مخې ته وچلي دی. بل دلیل هغه هم مات کړو، بل دلیل هغه هم مات. امام رازي دلیل وایي دی ماتوي، عقلي دلیل دی. اخر کې امام رازي وفرمایل ویل ما قرآن راوړئ بخاري راوړئ زمکدن په وخت کې دا بخاري شریف او قرآن او ورته دغسې به دا سیمه کېښودل. امام رازي رحمه الله بیا وفرمایل ویل زه بغیر دلیله وکړم. عقلي دلایل څه دغسې حیثیت نه لري دنیا کې چې هغه به پاتې شي. ته څومره مضبوط عقلي دلیل جوړ کړې د هغې ټولو به نه اوسي. د امام رازي رحمه الله باره کې راځي
شیطان ورته یو ځل راغی ورته د الله په وجود در سره څه دلیل دی ورته دلیل شروع کړو شیطان هم ورسره ولاړ شو شیطان ورته وایي یاره ستا نه دغه سپین ږیري بابا زمیندار کاکا ایمان مضبوط دی دی ورته یې څنګه خبره کوې دی په سوچ کې شو ما د الله په وجود دومره دومره دلایل لیکلي دي کتاب مې لیکلی دی او دی ما ته وایي چې د پلانکي سپین ږیري ایمان تا نه مضبوط دی هغه ورته یې وکړه وایي تا ته راغلم تا سره مې بحث شروع کړو تا د الله په وجود باندې دلایل شروع کړه نو که ته ما ته څومره اخلي دلایل مې وایه خو زه یې درته ماتوم او شیطان خو ملامي و زه معمولي سړی خو نه وم هغه هم ځان ته دلایلو اخلي دلایلو په هغه نه خلک زده کوي او د سپین ږیري کاکا ته چې ودرېدو ویل ما ورته چې تا سره د الله په وجود څه دلیل دی و یو کاڼی یې چوت کړو داسې هغه د انسان په شکل کې راته ویل کاڼی دا پسې چوت کړو ما ته یې دا سر دې وخرم بس ډېر مې خبرې ضرورت پرې بس ولاړه عقلي اشکالات د اعتراضات دا هېڅ حیثیت نه لري یو مسله د قرآن او سنت نه ثابته شوه بس موږ باندې ایمان لرو زموږ عقل ته راځي او که نه راځي حضرت امام شاه ولی الله مولا په دې باندې بحث کوي دا فلسفه ذکر کوي وایي د شریعت احکامات دا د عقل نه خلاف کله هم نشي کېدی البته ماوراء العقل کله وي زما ستا د عقل هغې ادراک نشي کولی زما ستا عقل هغې ته نشي رسېدی نو خلاف العقل نه وي البته کله ماوراء العقل کېدی شي اوس که بعض څیز کې ته حکمت لټې لټې کېدی شي ټول پکې ګمراه شي او پکې ځان ور ونه رسي نو دا مثلا د قرآن او سنت د نصوصو نه ثابت دی زه به یو څو حدیث به تاسو ته ووایم خو دلته ده هم رضایت کې وساتئ د دې اشکالات څه دي تا ته وایي ته وایي نبي علیه صلات وسلام په خپل قبر مبارک کې روزه مبارک کې ژوندی دی جی دا زموږ عقیده ده قرآن او سنت د دلایلو نه ثابت دي تا ته وایي د نبي علیه السلام عمر څومره و ته ورته 30-60 سال چې نبی علیه صلات وسلام ژوندی دی حیات دی په 30-60 سال ته ولې وایي دا عمر زیات کړه نو ته ته جواب ورکړه ورته دنیایي ژوند او زندګي دنیوي ظاهري ژوند دی 30-60 سال هغه ختم شوی دی اوس چې کوم ژوند او زندګي د هغه برزخ او د قبر ژوند دی عالم البرزخ ورته ویل کېږي ډېره جملې موږ تفسیر کړو دغه دواړو کې فرق دی هغه باندې مقیاس کوو اعتراض مه کوو کریتان به یو سړی ته وروسته عمر یې څومره دی 50 کاله کله پیدا شوی پلانکي سر کې 50 ساله نو تا ته وایي د مور د ګېډې کې چې اته میاشتې ژوند دی ورسره ولې نشته ته ورته هم دغه جواب ورکړې چې نه جدا ژوند د هغې سره نه حسابېږي نو ورته یې د قبر والا ژوند هم جدا ژوند د هغې سره نه حسابېږي چې په زور اعتراضات نه سره پاره کړي بیا تا ته وایي نبي علیه صلات وسلام که چېرته په خپل قبر مبارک کې حیات وی تاسو ګورئ د صحابه کرامو کې جنګونه شوي دي مشاجرات شوي دي جنګ جمل او دغسې نور جنګونه تاسو کتلي قرآن څه وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم چې یو چا په خپلو مسلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نه وي تصدیق کړی تر هغه وخته پورې دا سړی مؤمن مسلمان نشي کېدی نو تا ته وایي یاره صحابه کرامو کې جنګونه شوي که د هغوی عقیده دا وي رسول الله صلی خپل قبر کې حیات دی خو قبر ته به راغلی وي ویله به د الله رسول زموږ فیصله وکړو موږ کې څوک په حق دی څه وکړو صحابه کرام نه دي راغلي روزې مبارک کې دا دې مطلب دا و چې د صحابه کرامو په نسبت باندې نبي صلی روزه مبارک کې حیات نه نو دا خو داسې په زور قسمه اعتراض دی تاسو وګورئ ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلې کولې په دنیایي تکلیفي ژوند کې هغه تکلیف والا دنیایي ژوند ختم شوی دی اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ژوند کې د دنیا والا فیصلې نه کوي فلا وربک تعلق د دنیایي ژوند سره و د برزخي ژوند سره نشته دی او دویم نمبر دا قرآن قرآن مبارک کې واضح وایي ولکن لا تشعرون هغوی ژوندي دي الله ورته یو ژوند ورکړی دی لیکن تاسو ادراک بالحواس نشئ کولی دنیا والا دغه ژوند او زندګي نشي محسوسولی تاسو ته یو مثال درکړم تاسو ګورئ چې زموږ ټولو سره په اوږو باندې کرام کاتبین فرشتې راستلي دي موږ د هغوی په ژوند نه پوهېږو دا زموږ نه پوهېدل نه محسوسول دا د دې خبرې دلیل نه دی چې موږ د ژوند نه پورته نشته موږ یو تعلیم دی راغی چشمې دې ورکې شوي مثال وایم تاسو ته دلته یو نه تپوس کېږي ما سره چشمې وي یو نه تپوس کېږي تا خو نه دي لیدلي بل ته وایي بل ته وایي دلته ورته یو طالب وایي تا سره په د اوږه باندې کرام کاتبین فرشتې شته دی ورته بلکل شته دی نو دا خو تا سره هر وخت در سره یو نه تپوس وکړه که راوپرېښتو دا زما پر چشمې چېرته دي چېرته پاتې شوي زه د دې نه تپوس نه کوم ولې نه کوم هغه په دې بنیاد نه کوم چې زه دا ژوندی نه ګڼم د ملایک ژوندي نه ګڼم بلکې صرف په دې بنیاد کوم زما ایمان دی چې دیو ته ژوند حاصل دی لیکن ولکن لا تشعرون
شعور کې داخل دی زه د هغوی ژوند نشم محسوسولی که زه ورنه تپوس وکړم او ملایکو زما په چشمې باندې چرته پاتې شوي دي دیو ماته جواب راکړي زه به هغه جواب نه پوهېږم د دې وجې نه زه تپوس نه کوم زما تپوس نه کول د دې خبرې دلیل نه دی چې دا ژوندي دی ګڼم د صحابه کرامو روزي مبارک ته نه راتلل هغه د دې وجې نه و چې هغوی ته پته وه دا د برزخ ژوند دی دا د پردې ژوند دی د الله بل جهان ته تللی دی که د دغه ځای نه مونږ ته جواب راکړي مونږ د هغې جواب باندې نه پوهېږو دا ژوند نه شو محسوسولی نو څه پیدا شول فیصلې راوړو نو دا محترمو په زړو قسمه اعتراضات او بیا تاسو ته وایي نبي علیه صلات وسلام خپل روزه مبارکې ژوندی دی جهاد ژوندی نو تاسو ژوندی پیغمبر د خاورو د لاندې کړو ژوندی څوک دا د عقلي وسوسې وي چې سړي ته وررسي ته ورته ووایې دا دومره غلط عقیده ولیدله زموږ د ټولو مسلمانانو اتفاقي او اجماعي عقیده ده اوس هم که تاسو ورشئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزه مبارک کې د سرو زرو په اوبو باندې الفاظ لیکلي دي حدیث او امام بخاري په 9 سندونو سره د حدیث نقل کړی دی امام مسلم په 450 سندونو سره د حدیث نقل کړی دی محدثینو ټولو په خپل کتابونو کې نقل کړی دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي ما بین بیتي و منبر روضة من ریاض الجنه زما د قبر دغه ټوکړه چې کوم ځای کې د زما قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر والا په جوړ نه ځای دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي د جنت ټوکړه ده په جنت کې به ژوندي اوسېږي مړه به نه اوسېږي عقیده خو ستاسې وي چې ته روضة من ریاض رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ټوکړه چې کومه تعالی ته خاور کړی او حجة الاسلام مولانا قاسم نانوتوی په مولا فاجي خبره خپل کتاب کې لیکلې هغه وایي نبي علیه صلات وسلام دنیا نه لاړو د اعزاز او اکرام یوه طریقه دا وه چې الله جنت ته بولوي لیکن دا کامل اعزاز نه و الله نبي علیه صلات وسلام جنت ته بوتله تلو جنت ته به نبي علیه السلام پسې مدینې منورې ته راوستو برحال محترمو دې باندې دلایل د قرآن مجید کې دي یو ځای الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تاسو مو وایئ هغه چا ته چې قتل شي په لاره د الله کې څه ورته مه وایئ مړه ورته نه وایو الله څه ورته ووایو بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون تاسو شعور نه لرئ تاسو د هغوی ژوند نشئ معلوم شعور ویل کېږي ادراک بالحواس ته په دې سترګو تاسو هغه نشئ کتلی ستاسو دې ذهن ته نه راځي